کو خبره مو دغه کوله سی مهنګایي هر څوک وایي کنه ګرانی ده شیونه ګران دي د خوراک شل ولیکن پدې کې کوم وګورو کنه یقینا ګوره دا وخت د ملک سی کم حالات دي یا بیرونی موږ ګورو کنه امریکا او د ایران ترمنځ جنگ دی کنه او نه رکاوېدو والا جنگ دی یو څه رکاو سي بیا سره شروع سي نو له دې وجې په نړۍ کې مهنګایي چې کومه ده هغه راغلې ده د تیلو قیمتونه چې کوم دي دا پورته سوي دي نو له دې کبله مهنګایي راسي خیر زه نن بلې خواته راځم زما د ټاپک یو بل مقصد دا دی چې مهنګایي موږ خو له ځان هم جوړوو که نه لکه اوس ما خبره کوله چې په ښار کې به یو ریټ وي که نه خو لیکن لکه اوس نوی کلی سو که نه یا دارنګه د سایډ علاقې سوی جناټون سوی سټیلایټون سو مرشکي بایپاس سو دلته به ریټونه جلا وي شی به هم معیاري نه وي خو لیکن شی به هم تر بازاره ګران وي او په ګران قیمت باندې به خلک خرڅوي ناجایزه منافعخوري زموږ یو کلچر جوړ سوی دی په معاشره کې او د دې کلچر د ختمېدو ضرورت دی ځکه ناجایزه منافعخوري چې کومه ده دا ټیک خبره نه ده دا ګوره دا د بل انسان له مجبورۍ څخه ناجایزه فایده اخیستل دي دا او دا ټیک خبره نه ده نو په دې لړ کې ضلعي پرایس کمیټي یعنی کوم چې قیمتونه د شیانو کنټرولوي او د ډیپټي کمیشنر ضلعي انتظامیه په نگراني کې وي او دغه د ولس له طرفه ممبران چې کوم وي هغه هم په دې کې وي ولیکن دغه هغه کردار چې کوم دی هغه موږ ته داسې خاص او مؤثره نشکاري په کوټه کې چې هغه قیمتونه چې کوم دي دا دې را کنټرول کړي مهنګایي دومره هم نه وي چې څورې موږ جوړو هر سړی بادشاه دی څه قیمت یې کښېږدولی د شي هغه قیمت د بس کښېږدولي او هغه قیمت باندې به خلک چې کوم دي هغه شیونه اخلي خو خلک چونکې مجبوره وي که نه هغه یې اخلي دا شیونه نو دا ګورئ دارنګه رویې چې کومې دي دا رویې باید چې موږ بدلې کړو د چا له مجبورۍ ناجایزه فایده وانخلو شیونه ذخیره نه کړو دا یو بله بدبختي ده چې موږ د خوراک شک شیونه چې کوم دي موقع ته ګورو او تخته یې کړو په ګودامونو کې چې کله مارکیټ کې دغه طلب وي نو هغه شیونه چې کوم دي بیا موږ مارکیټ ته راوباسو او ښه ګران قیمت باندې موږ بیا هغه خرڅو او خلک بیا غریبان مجبوروي نو دارنګه کول نه دي پکار او بلکې ضلعي انتظامیه چې کومه ده هغه ته خپل یو مؤثر کردار ادا کولو ضرورت دی